دا مولانا فضل الرحمن صاحب شخصیت خو ډیر لوی دی. یو عام مسلمان بارکه هم بغیر د تحقیق او ثبوت نه داسې بی بنیاد خبرې کول دا ډیر لوی ګناه او ډیر لوی جرم دی. مولانا صاحب چې د یو دینی حلقې مقتدا او لوی انسان دی او صرف دا نه چې په پاکستان کې بلکې پوره دنیا کې د هغوی اعتدال د هغوی هغه بهترینه رویه او د خپل کارکون باره کې اخلاص دا مسلم دی. لکه تاسو وګورئ چې څومره هم داسې واقعات وشو نو چرته به یو لیډر داسې یو کارکون ته ورغلی نی او هغه به په دې خوله باندې او په دې تندي باندې او په لاسونو باندې ښکل کړي نی څنګه چې مولانا صاحب وکړه. تر دې چې مولانا صاحب فرمایل چې ما ته د باجوړ ته د راتلو اجازه هم نو د هغې نه به وجود ما وي چې زه به خامخا ځم او باجوړ ته ځان ورسولو هغې سره په غم در کې ځان شریک کړه. نو څوک چې دا خبره کوي دا ډیره بې بنیاده او ډیره بې ثبوته او ډیره بدبوداره متعفنه خبره ده. د الله نه دې په دې ویریږي او په حدیث کې راځي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع چې دا هغه انسان نه غټ دروغجن بل نشته چې بې بنیاده خبره وکړي. ډیرو خلکو نه مونږ دا مورد چې دا تربیتی پروګرام په باجوړ کې او په غټه سطح باندې چې هغې له غټ عالمان هم راغوښتي وو هغه هم په هغه ټایم کې خلکو وي چې رانله او دویم مولانا صاحب چې کم دی نو هغه وایي دوبۍ تحصیل سپاټو ته تللی نو دې کې څونه حقیقت دی؟ نو دې کې خو مولانا صاحب دې پروګرام کې اړو مدعو شوی نه و. دې کې لکه حافظ حمدالله صاحب شو مولانا عبدالرشید صاحب شو دغه شان چې دی نو د مردان د سیمې یو مولانا صاحب هغې پکې الله تعالی بچم که هغه شهزاد الک ځوان چې ورسره تللی و نو داسې قسم ته مشران پکې مدعو شوي وو. نو مولانا صاحب خو دې کې مدعو هم نو. دویمه خبره دا چې مولانا صاحب سیل سپاټو ته تله دا یو ډېر فضول او غلط کوېسچن او سوال دی او غلطه خبره ده بې بنیاده خبره ده. مولانا صاحب دا عمر دره سیل سپاټو نه دی او نه هغه سیل سپاټو ته اوسګارېږي نه د هغه دا مزاج دی. خلک چې څومره حرام او ناروا کارونه وکړي هغه چاته ناروا نه ښکاري خو که مثلا مولانا صاحب جایز کار هم وکړي نو د هغه خلک چې هغه زه به دا ووایم چې د هغې ذهن د اسلام خلاف دی د عالم خلاف دی نو هغې بیا مولانا صاحب پسې داسې خبرې کوي چې شرعاً هم هغه ناروا وي. مولانا صاحب دوبۍ ته یقینا تلو لیکن کله چې مولانا صاحب ته د دې واقع علم وشو نو هغوی خپل اوکې شوي ټیکټ کینسل کړ او واپس چې کوم دی مولانا صاحب خپل ملک ته او خپل ځای ته هغه ځان ورسولو او په داسې سختو حالاتو کې مولانا صاحب د دوبۍ هغه پروګرام کینسل کړ او هلته د باجوړ خلکو ته چې هغه په ریکارډ باندې خبره پرته ده هغوی ته ورمرغو او خلکو سره غمرازي هم وکړه او د حکومت د طرف نه چې کم هغوی سره د تعاون اعلان شوی وو نو د جمعیت علماء اسلام چې دا لکه په چندو باندې او د ورکر په مهنت باندې او لږ لږو پیسو باندې چلیږي د خپل طرف نه چې دی هغوی سره د تعاون هغه باقاعده اعلان وکړو لکه 15 لک روپۍ د شهداو په مد کې او 3 لک روپۍ د زخمیانو په مد کې د حکومت دغه تعاون نه علاوه یقینا د یو کمزوري د مال په لحاظ سره مالی لحاظ سره کمزوري جماعت پر دا ډېر لوی تعاون دی نو دا چاته نه ښکاري او هغه خبرې چې کېږي څه حقیقت نشته هغه خامخا ایشو جوړول دا ډېر لوی ظلم او ناروا دي. ډېر خلک ما دا صحیح کړ چې کله باجوړ دا دماکه شوه نو ډېر زیات غلط قسم کمنټونه ولیکل او بیا اوس پارټي به مونږ نه ټارګټ کوو بیا قسم خلکو په کمنټونو کې ووایي چې دا زمونږ د اختر ورځ دی چې په جمعیت والا باندې په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې بیا هغوی ته هم هغه نازیبه الفاظ استعمالولو نو دا خلکو ستاسو څه میسج دی؟ جی اسلام خو دومره بهترین د عدل و انصاف دین دی چې یو کافر سره هم داسې زیاتی وشي اسلام د هغې مذمت کوي. مسلمان چې کوم پارټۍ سره تعلق لري که هغې سره زموږ سیاسي اتفاق دی که اختلاف دی حتی چې کوم په دې وخت کې په ملک کې موږ سره په سیاسي محاذ باندې پیش پارټي ده که د هغوی سره هم داسې واقع شوې ده نو زمونږ د جماعت تمامو ذمه دارانو د هغې بھرپور مذمت کړی دی. لکه کوم چې په پی ټی آی عمران خان سره واقعه په پنجاب کې شوې وه هغې څه حقیقت وسو والله عالم ای باندې موږ تفسیره نه کوو لیکن زمونږ مولانا صاحب او زمونږ د جماعت ذمه دارانو د هغې مذمت کړی دی چې دا ښه نه دي شوي. نو لہذا زمونږ دا خبره کول چې یاره دا د اختر روز ده د دې خو داسې مطلب شو چې دا یو زمونږ کافر چې د مسلمان خلاف په صف کې ولاړ کافر دی هغه باندې داسې کار وشو نو
هغه باندې مونږ خوشاليږو حال در چې مونږ ټول مسلمانان یو ټیک تا سیاسي تور باندې برچا تعلق سره د چا بس سره لیکن دا سوي زم یو مسلمان کم سے کم دا خبره نشي کولی چې د مسلمان پنا حق قتل او شهادت باندې هغه چې د خوشاله او د اختر دروازه تعبیر ورکی سیاسي دغه به یو طرف تکو دا انسان د حدیث کې را دی وي استفت قلبک دنبه د خپل ځړنه تاسو کا زدي مسلمان ورو ته دا دعوت ورکوما چې ته دا سیاسي خبره یو اړه تکا او ته سوچو کا چې دا خبره ما د مسلمان د نه حق د هغه په وجلو باندې او داغه په غلوی مقام حاصلېدو باندې وغسر ظلم باندې ما دا خبره وکا په ورځ د قیامت چې الله معنا تاسو کې د دې خبره متعلق چې تا په کوم بنیاد دې ته د اختر وزوي نو دا رود د گریوان کې خپل سرخ کته کې سوچ دیو کې چې رب العالمین تر دې څه جواب ورکوما نو یقینا زه خو يم چې یو انسان وي مسلمان خو نه چې انسان وي دومره بی بنیاد او دومره یو بدبودار خبره اغنی شي کوله خو زبداوی مې چې د دې انسان چې کوم ذهن دی د چې کوم سیاسي تربیت دی نو دا ډیر کمزوري او ډیر بیکاره شوی دی په هغه بنیاد باندې دی دومره پریوتی خبره کوي چې دا غي د بدبوداره او د اغه د غلط کېدو به شاید په دنیا کې بل مثال نه